आयत नंबर 128 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। रब्बना ए रब ज़मुंगा वजअलना उगर से मुंगा मुस्लिमैनि ताबेदार लकास्ता व मिन ज़ुर्रिय्यतिना दौलात ज़मुना उम्मतन यवडला मुस्लिमतन ताबेदारा लकास्ता व अरिना उखाइमुंता मनासिकना अहकाम द हज ज़मुंगा व तुब अलैना तवज्जो के बमुंग बांदे इन्नका बेशक तो अंताओ सिर्फ तो अत्तव्वाबो तौबा कबल उनके रहीम मेहरबाने। रब्बना ए रब ज़मुंगा वबास उलिगी बिहिम बदी के रसूलन पैगंबर मिनहुम ददीना यतलू चिलवले अलैहिम पदी बांदे आयातिका आयतुनस्ता व युअल्लिमुहुमुल किताबा औ हाइदीता किताब वल हिकमता औ हदीस व युज़क्कीहिम पाकवी दिलरा इन्नका बेशक तो अंताओ सिर्फ तो अल अज़ीज़ो ज़ोरवरे हकीम हिकमत वाले। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना। पदे आयत करीम के बल दुआ द इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जिक्र की द पारा द क्लकवाली द ज़ान अहकामातु द अल्लाह बांदे औ दुआ वाड़ी द पारा द औलाद। आसान मतलब द दे आयत दादे चे द खपल ज़ान फ़िकरुम कवल दी और द खपल औलाद फ़िकरुम कवल दी। द खपल ज़ान फ़िकरुम कवल दी द खपल औलाद फ़िकरुम कवल दी। दा द खपल ज़ान फ़िकर कवल द औलाद फ़िकर कवल दा सुन्नत द अंबिया पदे आयत के दावाई। रब्बना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पल दुआ की रब्बना ए रब ज़मुंगा उगुरा दुआ वाड़ी अल्लाह पाक ता रब वसीले की सिफत ता रब अल्लाह तज़मुंग रबी वजअलना उगर ज़मुंगा मुस्लिमैनि ताबेदार लकास्ता। अल्लाह पाक ता पल अमलुन नफी वर्तवी अल्लाह माँ पल ताबेदार उगर से मुस्लिमैनि लका अल्लाह ताबेदार में उगर ज़ेस्ता व मिन ज़ुर्रिय्यतिना दौलात ज़मानहुम अल्लाह ज़मा औलाद के हम स्ता ताबेदार खलक उगर से उगर द ज़ान फ़िकर एम कर दे दौलात फ़िकर एम कर दे देवचिना नन मुंकुलु सरा द बची द तालीम दा गम श्तदे दागो द खुराक दागद स्काक दागद जोड़े दागद जामे वचे फिक्र निश्ते दे द बची द तरबियत निश्ते दे और द बची द आखिरत निश्ते दे
ومن ذریتنا الله زما د اولاد نه هم چې ستا تابعداري نو چې د الله پاک تابعداري یعنی نیک اولاد سوال کول پکار. استاد محترم بوي مونږ دعا کو هم نیم غړي کو الله اولاد راکې الله اولاد راکې په دې نیک ته خلوږي دا څه ور سره وای کنه الله نیک اولاد راکې هم دغه اولاد بیا بابا په سر تکي دعا غواړو کامل غواړو. ومن ذریتنا الله ما ته داسې اولاد راکې الله چې ستا تابعداري کوي نو چې د الله تابعداري د پلار به خامخا بیا تابعداري د دې وجې نه چې دعا غواړو نو د اولاد دپاره د نیک اولاد سوال. نو ومن ذریتنا د اولاد زمونږ نه هم او داسې خلق تیر شوی دی چې د اولاد یې داسې تربیت کړی سړی عقل وخوځي. معین الدین چشتی رحمت الله علیه یو عالم تیر شوی دی یو پیره کور ته راغی ډېر زیات خوشحاله و نو مور ورته بچی نن ډېر خوشحاله ښکاري ولې ورته وی مورې پیر ذوالفقار صاحب دا واقعه ذکر کړی نن په لکونو خلق په زرګونو نه په لکونو خلق زما په لاس باندې ایمان روړو اندوان وو مسلمانان شو نو مور ورته بچی دی کې ستا څه کمال دی دا زما وی کمال دی مور ته وی مور ستا څنګه کمال دی ورته وی بچی دا ستا په خوله کې چې الله دومره تاثیر پیدا کړی چې اندوان په لکونو نن ستا په لاس مسلمانان کېږي ته چې کله وړوکې وې ما تاله په دې حالت کې نه ما تاله بغیر اودسه پی نه دي درکړی ته چې کله به مې پی درکول ما به اودس وکړو تاله به مې پی درکول دا د هغې اثر دی چې نن الله تعالی دونه لوی سړی جوړ نو الله دې معافي وکړي کما مور چې ډرامه ګوري او بچی له پی ورکړي کم چې په موبایل ځان ته سلګولي غلط او بچی له پی ورکړي अब څنګه دیندار جوړ شي او کم پلار چې د زوی په مخ کې سیګریټ څکي او نسواره چې ورته سبا ویلی شي چې ته مه کوه بابا وي چې ته کوې د دې وجې نه د اولاد د تربیت دا مسله دا اهمه مسله ده ګورې او موږ د اولاد تربیت د سره کوو نه بس وځي کار ځای ګرځي ماښام راشي بس ښه خوشحالي سار وځي سیزونه راړي تپوس دې نه کو تا مزدوري وکړه تا څه چل وکړو دا سبزي تا راړه تا دا راړو د اولاد نه تپوس کول او دا مسلمه خبره دا ګورې ځان سره ولې کم سیز چې حرام هېټې ته لاړو د کم اولاد هېټې ته حرام لړل دا د مور پلار تابعدار نشي جوړېدی دا د مور پلار فرمان بردار جوړېدی نشي او چې کم پلار بچی ته حلال راوړي ا د مور پلار نافرمان نشي جوړېدی د دې وجې نه ومن ذریتنا ابراهیم علیه السلام د اولاد فکر هم کړی او دنیاوي یعنی تعلیمونه پی کو ورس پی کو دینی فکر یې مو کو ورسه دینی فکر یې هم کو او دا ولګه زندگی را هغه چې تعلیمو کې مثال 150 کال پورې تعلیمو کو او یا کال زندگی به وچو بیا پاتې شو 40 کال د دې 40 کال د پاره مونږ دومره منډې وهو سارو ماښام هم په ځان یې وکړې چې د دې 40 کال زندگی را د آخرت نه ختمېدونکي زندگی را څه مولی کړي ګرمۍ کې اوس لونه پوسونه خولې رانه بهېږي رمضان تیر شو تراویح کولی شوې چا خپې وږي زموږ خپې وږي یعنی د آخرت غم نشته دی د دې وجې نه مونږ او تاسو د دې زندګۍ دا روحونه لږ بدل کړو الله طرف ته توجه نو من ذریتنا د اولاد زمونږ نه هم الله زما د اولاد نه هم ستا تابعدار وګرځي امتن یو ډله مسلمتن الله چې مسلمانې یا تابعدارې لکه ستا د دې مسلمتن علماوي معلومه دا شوله
چې د دې یهودیت او عیسایت نه دا خلافت پرازي مسلمانانو ته د هغه یهودیانو د عیسایانو نه راغی الله مسلمانانو ته ورکو مسلمت لک الله چې مسلمانانو بل وارنا او خای مونږ ته مناسکنا احکام د حج زمونږه الله ستا کور هم جوړ کو اوس به پکې سکوما ډډه به مې والی خوب به پکې کوم نه الله ما ته اوس په دې ستا په دې کور کې څنګه عبادت وکم الله د عبادت طریقه راته وښایي وارنا الله وښایي ما ته مناسکنا طریقه د عبادت زم الله څنګه عبادت ستا وکما هغه طریقه راته وښایي او دې ځای نه علماوي کومه طریقه چې د ځان نه جوړه شوي هغه قابل قبول نه ده الان کې ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی بیت الله یې جوړ کو الله د ځان نه طریقې ګورې نه جوړوم ته راته وښایي هغه طریقه باندې به ستا بندګي کوم او ستا عبادت کوم وارنا الله ته راته وښایي وارنا وښایي مونږ ته مناسکنا احکام د حج زمونږه یا طریقه د عبادت زمونږه وتوب علینا الله توبه قبول کی علینا زمونږه د ابراهیم علیه السلام ګناه نه ده کړې نو بعضې خلک چې نیکان یو الله ته توبې وباسي او ګناه یې کړې نه دا دپاره د بلندۍ د درجاتو او دلته علماوي د دې نه مراد دا دی دا رد دی په مشرکین مکه باندې تاسو څنګه وایئ چې مونږه په یهودیانو په عیسایانو باندې تاسو څنګه وایئ چې مونږ په ملت د ابراهیم علیه السلام یو دی به یو دعوه کوله ولن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا جنت ته به نه داخلیږي یا به یهودي داخلیږي یا به عیسائی داخلیږي دا دعوه به کوله ستاسو نیکو ابراهیم علیه السلام هو د جنت دعوی نه دي کړې وتوب علینا الله توی الله ورکه زمانه څه کمی شوي زه تا ته توبه وباسم ابراهیم علیه السلام الله ته توبه وباسي او تاسو دعوی د جنت کوئ تاسو څنګه په ملت د ابراهیم علیه السلام نو وتوب علینا د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام خپل عجزي الله ته ښکاره کړي 2026 واله مونږ لم پکار دي خپل عجزي الله ته ښکاره دا نه زه خو کومه 15 وخته مونځونه او دا چلم کومه دا 15 وخته مونځونه زمونږ نه لږ که زمونږ بیا د دې نه علاوه هېڅ عمل نشته ګوره الله ته عجزي کو ځکه محمد شفیع رحمت الله علیه که نه داغ داغ مت کہو سب داغدار ہے بے داغ بس وہی ہے جو پروردگار ہے دانا چې ما څه کړي دي زه خو پاک یم زما په لمن مونځ کېږي نه نه داسې مه وایه ټول داغدار یو بے داغ ذات صرف د الله ذات دی بلکې هر ټیم الله ته څه توبه وباسو نو وتوب علینا الله توبه قبول کړي زمونږه الله توجه د رحمتو کې په مونږ باندې او یاد دې مطلب دا دی مخکې وي وارنا مناسکنا الله مونږ ته طریقه د عبادت وښیي نو کستا یعنی په عبادت هم کو په هغې کې رانه څه کمي کوتاهي شوي نو وتوب علینا الله د هغې درته توبه وباسو چې هغورې راته معافي وکړي مونږ قصدن نه دي کړی انکا بېشک تو انت او صرف تو التوابو بار بار توبه قبل انکے یو پیرنا دوانا یرب پا زرگونو پیرے اللہ تا توبه وباسا اللہ دے بیا بیا ماف کی خدا بیا بیا دے ولی ماف کی دا پی سمون زور دے نا ورپسیوی رحیم دامی دا دی رحیمیت صفت تقاضا دا چه گوری تاسو ماف کو مخا رحیم اللہ وی دا زر رحم کوم پا تاسو وانے چه گوری تاسو ماف کوم او ستاسو توبه قبل نو التوابو بار بار توبہ قبل ان کے دے الرحیم مہربان دے ربنا وبعث فیہم بدے آیت کریمہ کے اللہ پاک بلا دعا ذکر کی دا ابراہیم علیہ السلام او دا دعائے کڑوا دا پار دا نبی علیہ السلام او دی کی رد دے پا مشرکین مکہ باندے چې تاسو وایې په ملت د ابراهیم علیه السلام یو
نو ابراهیم علیہ السلام هو د محبوب علیہ السلام د پاره دعا کړو چې الله زما په اولاد کې آخري پیغمبر راولېږي. نو چې هغه په ملت باندې نو چې د کم پیغمبر د پاره دعا ستاسو نیکه کړې وه نو هغه پیغمبر د نبی علیہ السلام هم ومنې کړه چې ابراهیم علیہ السلام منې نو چې د کم پیغمبر د پاره ابراهیم علیہ السلام دعا کړې وه چې نبی علیہ السلام نو هغه پیغمبر اوس ومنې کړه چې ستاسو وخت کې راغلی. ربنا وبعث فیہم آسان الفاظوں کی ابراہیم علیہ السلام مسجد بیت اللہ جوڑ کو مدرسے جوڑ کړل هغې دپاره جومات یې جوړ کو بیت الله یې جوړ کو. اوس هغې دپاره د امام ضرورت دی د استاذ ضرورت دی. اوس دعا کی د الله نه الله دې بیت الله له یو ښکلي استاذ ورکې یو ښکلي امام ورکې. الله یې دا دعا قبوله کړه د محبوب علیه السلام غوندې ښکلي استاذ یې وله ورکو. 1,40,000 صحابه شاګردان یې پیدا کړو ښکلي امام یې ورله ورکو. ټوله دنیا ته فیض ورسو. الله د ابراهیم علیہ السلام دعا قبول کړه او پیغمبر علیہ السلام غوندې امام او استاذ پیدا کو په بیت الله کې. ربنا اے رب زمونږه. او بل حدیث کې راځي محبوب علیہ السلام فرمایي چې انا دعوت ابراهیم زنیم نبی علیہ السلام زو دعا د ابراهیم علیہ السلام و بشارت عیسی او زه زیری د عیسی علیہ السلام یم. عیسی علیہ السلام خپل امتی ته وی زمانه بعد به یو آخري پیغمبر راځي ګورې. او بیا به محبوب علیہ السلام وی ورؤیا امی التی رات او زه خوب یم د خپل مور چې زما مور خوب لیدلی و. نو دعا د ابراهیم علیہ السلام یم زیری د عیسی علیہ السلام یم خوب د خپل مور یم چې زما مور خوب لیدلی و. او دا ټول د محلات ورته الله پاکو دا کولو. او کم وخت کې چې محبوب علیہ السلام پیدا کېدو یو نور د هغې نه دا ختلی و. نو ابراهیم علیہ السلام دعا کی ربنا اے رب زمونږه. بیا الله ته وی ربنا اے رب زمونږه وبعث راولېږې فیهم پدې کې چا کې پدې عربو کې. عرب ولې الله پاک په نورو قومونو کې ولې نه رالیږو؟ آخري پیغمبر یې په عربو کې ذکر راولېږو. په عربو کې بعضې صفات ډېر اعلی صفت د شجاعت صفت د غیرت صفت د ملمستیا د بیت الله به خدمتونه کول. حاجیان برال اغي ته به یعنی سکولو اغي خدمتونه به کولو یعنی بلا صفات په عربو کې وو. نو ځکه الله پاک اخري پیغمبر هم په عربو کې راوړي. نو فیهم په دې عربو کې رسولا رسول وي او دا رسول کې دا تنوین د پاره دا تعظیم دی یعنی عظیم رسول وي. دریم صفت منهم د دې د جنس نه وي یعنی پرشتہ او جناتو کې بني په انسانانو کې وي. ځکه چې د انسانانو د تربیت د پاره الله پرشتہ نه رالیږي بلکې انسان رالیږي. نو محبوب علیہ السلام یې په انسانانو کې رالیږي. نو منهم د جنس د دینا یعنی انسان به ډیوټي د محبوب علیہ السلام ذکر کی. نمبر 1 یدلو چې الولی علیہم پدی باندے آیات کا آیتونستا. سا مطلب داشو رنبی ڈیوٹی دا محبوب علیہ السلام ذکر کی چی قرآن خلق و تا پنازر و خلق دا نبی علیہ السلام رنبی کار پنازر باندے یتلو علیہم آیات کا چی خلق و دا قرآن الفاظ ٹکی دا دیو جنا کم ہزارات حافظان و قاریان چې د قرآن درسونه کې په لږو لږو پیسو باندې 2 بچي مونږ کور نشو سنبالولی او هغه عجز په دې ګرمۍ کې 3 او 4 بجې ناست دي او یعنی 20 او 25 واړه ورته ناست دي. نو په دې باندې مونږ د الله شکر ادا کو. الله د محبوب علیہ السلام په ډیوټۍ کې دی لګولې. د محبوب علیہ السلام ډیوټي سوا خلکو ته قرآن خو زم خلکو ته قرآن خیم په دې باندې د الله شکر وریا.
یتلو چلولی علیہم پدیبانی آیات آیتونستا ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کی ذکر کری چکلم نبی علیہ السلام لے کس راگئے تا پیغمبری آو ما تس نشانی اخیا محبوب علیہ السلام بورت زرد قرآن تلاوت شروع کو او چی قرآن تلاوت بے شروع کو داغا با آٹومیٹیکلی زندگی بدلے دلا دا سبب دی ربی ورلا سرو کو چی آگا با بس بیا با بس ار ٹیم دا محبوب علیہ السلام یعنی وہ مجلس کے ناستو او مخ کے براشی انشاءاللہ وہ مسی پارکی محبوب علیہ السلام با تحجد کولو جب مشرکین مکہ رب ہو کوئی دل چی محبوب علیہ السلام با تحجد کے قرآن وی دی ورطا وگ اے ورکھا ورطا مناستو مذہب ورطا ورکو نو دا پیغمبر رن بیڈیو دی یتلو چلولی علیہم پدیوانے آیات آیتونستا یعنی پناظر ورطا الپاس ٹکی دویم ڈیوٹی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ چکلا پنو ناظرہ باندے زود کی قرآن زدکی نو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بیا علم و تعلیم ورکی دیت دے کتاب اسے ورطا پمانا و ترجمہ باندے بے بیا خو محبوب علیہ السلام صحابہ بزدکو بیا بے ورطوی دے آیت مانا داسر و تفسیر یہ داسر والحکمتا دا تفسیر بے چی بیانو والحکمتا پا حدیث و پرانا کے گرے ہاں اور بعض حلق وزوی حدیث و تبک ساجد دے دا حدیث گرے دا قرآن تفسیر دے دا حدیث اور نعوذ باللہ دا سوی وی دا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ وی دا نبی علیہ السلام مثال ہو دے ہو ڈاکی ہو دے ہو قاسد ہو سوک چالا خط روڑی نوی آگا خط چی مثال ہو اور ڈاکی چی چالا خط روڑی نیو آگے ورطا تفسیر و تشریح نکی بس آگا دی ویزان لگوری کنا بس محبوب علیہ السلام خدا اللہ نے قرآن روڑو بس مونگ دی زان لپخفل ماننی گزداو نا محبوب علیہ السلام صحابو تا تفسیرم دا دے قرآن خولے دے و دے ورطا خولے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ دویم ڈیوٹی چی خائی دیتا علم بد کتاب والحکمتا او حدیث یعنی دا تفسیر و قرآن چی ورتہی دا بد حدیث و پرنا کی اب منتبہ دیر بابا جی بھی چی منتبہ خپل استاز بھی منکر حدیث منکر قرآن ہے منکر قرآن خارج عن الاسلام ہے دا حدیث منکر دا اصل کی دا قرآن نہ منکر دے او اصل کی دا قرآن نہ منکر دا دا دین اسلام نہ خارج دے گرے کھا نو الحکمتا او حدیث بل ڈیوٹی دریما ویزکیہم او پاکوی دی لرا دا دے قرآن یعنی آسان ہوئے دا دے قرآن دزدکولو دا علم مقصد دا دے چی ویزکیہم دکی پاکوال راولی دن کفر شرک غلط یقیدی اخلاق خلیشی او دن تکبر حسد بغض دا ارز ستی ہوزی او صحابو تو گورے سنگ خپل انسانا نو یزکیہم او پاکوی دی لرا نو دا علم مقصد دارے چے انسان کے پاکوال راولی دیزے کی علماء ذکر کری دی چے دا کم تعلیم مقصد پاکی اگر اصل کی تعلیم دے او دا کم علم مقصد چی پاکوالی نہ دے گندگی پا معاشرہ کے راولی دا تعلیم گورے اصل نہ دے ہاں دا تعلیم اصل نہ دے مثال کم بالغ استاذ بالغی جینے تا مخامخ سبق ہی دا پاکوالی گورے نہ راولی پا معاشرہ یوزے علکو جینے سبق بھی دا پاکوالی نا پا معاشرہ کرا ولی نا پکور کے محبوب علیہ السلام حدلت اللہ پاک ذکر کی چلے دے قرآن و دا حدیث و مقصد دا دے چی ویزکیہم تاسو کے پاکوالی رو اور صحابو تربیت چی محبوب علیہ السلام کو سونا پاک انسانان تے اللہ پاک پیدا کر نو ویزکیہم پاکوی دی لرا دا ہر قسم گندگونا انکا بیشکتو انت العزیزو تزوروری الحکیم حکمت والے
रब्बना ए रब ज़मुंगा वजअलना उगरज़ेमुंगा मुस्लिमीन ताबेदार लकस्ता व मिन ज़ुर्रियतिना दौलाद ज़मुना उम्मतन यवडला मुस्लिमतन ताबेदार लकस्ता व अरिना ख़ाइमुंता मनासिकना तरीक़े द इबादत ज़मुंगा या अहकाम द हज ज़मुंगा व तुब अलैना औ तौबा कबूल के ज़मुंगा इन्नका बिशक अंता सिर्फ तोला अत्तवाबो तौबा कबल उनके रहीम मेहरबाने रब्बना ए रब ज़मुंगा व बासराउलेगे पीहिम पदे अरबों के रसूलन युअज़ीम पैगंबर मिनहुम ददीद जिन्सना यतलु अलैहिम चिलवले पदी बाने आयाति कायतुनस्ता व युअल्लिमुहुमुल किताबा और इल्म और की दी तद किताब वल हिकमत और द हदीसो व युज़क्कीहिम और पाकवी दिलरा द हर किस्मा गंदगोना इन्नका बेशक तो अंता सिर्फ तो अल अज़ीज़ ज़ोरवर हकीम हिकमत वाले सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदखिलना अल जन्नत बिल क़ुरआन आमीन आमीन।